د مړ قوم د پاره چې دی هم دغه شانتې خبرې کېږي لکه د جنۍ چې دا خبره کړې ده وایي که پیټرول منګه 110 روپۍ ګران کړی وی نو تاسو به څه کړو 110 نه که تاسو 1500 روپۍ ګران کړی وی هم دې قوم چې دی څه نشو کولی ځکه چې دا قوم چې دی دا یو مړ قوم دی دوی د خپل حق تپوس نشي کولی دوی د خپل حق تپوس د چا نه کوي که وړه یو 10 روپۍ ارزان شي نو دوی به د 10 روپو چې دی د تنور وال نه تپوس کوي په هغه پسې به راوځي وایي وړه ارزان شوي دي او تا 10 روپۍ روټۍ چې دی دا ولې نه ده ارزانه کړي که پیټرول ګران شي اوس چې پیټرول ګران شي نو په کرایې باندې چې دی کلنډر او ډرایور چې دی دا به وجني چې دا 10 روپۍ کرایه چې دی دا تا ولې سیوا واخیستله نو د دغه شیزونو د دوکاندار او د دې نه به د 10 روپو تپوس چې دی دا به کوو هغه تپوس چې دی هغه هم صحیح دی خو نه د هغې نه مخکې د دې نه تپوس کول پکار دي چې دوی دا دومره ظلم چې دی دا ولې کوي دا وامو سره ځکه چې هغې ښه ښکاره ویلي که موږ 110 روپۍ ګران کړو نو تاسو به څه وکوئ لکه دا جنۍ چې د دې نه شمایله رانا نوم دی دا پوسټ نن سبا چې دی وایرل هم دی نو موږ د خپل حق تپوس چې دی دا نشو کولی د خلکو نه بل لا زموږ چې کم وزیر لکه د پیټرول وزیر هغه ته پیټرول چې دی فری میلاویږي که د بجلۍ وزیر هغه ته بجلي چې دی فری به میلاویږي نو یو سړي ته چې یو شی فری میلاویږي فری ورته بجلي میلاویږي فری ورته پیټرول میلاویږي دغه شان فری ورته ګیس میلاویږي هغه به ستا د حق تپوس څه وکړي لکه ستا د حق هغه تپوس نشي کولی هغه ته هغه شی چې دی فری میلاویږي ته دغه شی دته په پیسو که دله تنخواه چې ده زیاته کا خو دغه شی دته په پیسو که ته د پیټرول په پیسو که ته د ګیس په پیسو که ته د بجلي په پیسو که دغه شان د نور سهولیت چې د کوم هغه څه دغه هر سره ورته ته په پیسو که چې دی بیا د یوې روپۍ تپوس کوي که نه کوي او یا د دې دغه شانتې په ټي وي باندې کښېني او دا خبرې وکړي یا دغه شانتې په میډیا باندې دې کښېني دا خبرې وکړي یا دغه شانتې قسمه پوسټونه چې دي دا دې وکړي دوی به بیا دا قسم پوسټونه نه کوي دوی به بیا د هغې یوې روپۍ چې دی تپوس به کوي که بجلي 1 روپۍ ګرانېږي په ده باندې به یې لوډ راځي نو دی به تپوس کوي که پیټرول 1 روپۍ ګرانېږي دی به تپوس کوي نو هغه هر شی چې دی هغه دې ته فري دی نو دوی ته ښه پته ده چې دا مړ قوم دی او دوی د خپل حق تپوس نشي کولی خو تاسو را سره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک کوئ چې د دې زنانه په باره کې تاسو څه وایئ چې دا قسمه پوسټ چې دی دا کړی دی